الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. معزز قیمت ګوریزې نبی پاک صلی الله علیه وسلم شفاعت خپل ځان باندې وجبونه دپاره مو تاسو ته الله تعالی دغه موقع ورځې کې پنځه پرېږده کړې ده. امام بخاری اور امام مسلم رحمت الله علیهما دواړو دغه حدیث را نقل کړی ده. امام بخاری رحمت الله علیه کوم حدیث را نقل کړی ده دغه الفاظ د شی دي: عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. زما عزتمندو، نبی پاک صلی الله علیه وسلم شفاعت د انسان دپاره قیمت په ورځې څه وجبېږي. یو مختصر غوندې عمل نبی پاک صلی الله علیه وسلم خیاله ده، ځکه چیرې یو انسان دغه عمل وکړلو نو دې شفاعت په ما باندې واجب ده، نو زه به خامخا دغه انسان شفاعت الله تعالی په دربار کې کوم. زما عزتمندو، عمل څه شی ده؟ عمل دا ده چې کله مؤذن اذان کوي نو اوریدونکی کس چې مؤذن والا کلمات واوري نو هغې طریقې سره مؤذن ته جواب ورکوي. یعنې مؤذن یې چې الله اکبر الله اکبر، اوریدونکی کس هم دغه الفاظ یې چې الله اکبر الله اکبر، دغه ټول مؤذن کومې کلمات یې دغه ټول کلماتو جواب اوریدونکی د مؤذن غوندې ورکوي، سوا دغه کلماتونه حی علی الصلاة او حی علی الفلاح، دغه کلماتو په جواب کې به لا حول ولا قوة الا بالله اوریدونکی کس جواب ورکوي. څه کله مؤذن اذان ختم کړي او اوریدونکی کس دغه کلماتو جواب هم ورکړي، بیا نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه انسان بیا په ما باندې یو ځل درود ویي. درود هر یو یلی شي، دغه لنډ درود هم یلی شي صلی الله علیه وسلم. دینه بعد کې نبی پاک صلی الله علیه وسلم وفرمیلو چې دغه انسان بیا دعای وسیله ویي. دعای وسیله دا ده: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. امام بخاری رحمت الله علیه دغه الفاظ ذکر کړي دي. که چیرې دغه لنډې طریقې سره دغه الفاظ چا ویلو نو دا هم کفي ده. او بعضو په حدیثو کې بیا څه کلمات ورکې زیات دي، هغوی بیا دا یې: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. نو کومې طریقې سره هم چا یله نو دغه دعای وسیله هم وي. نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمیلو چې دغه انسان باندې ما شفاعت هغه لازم شول، نو قیامت په ورځې به زه د انسان په باره کې الله تعالی په دربار کې شفاعت کوم. زما عزتمندو، موږ تاسو دپاره یو مختصر غوندې اسان عمل نبی پاک صلی الله علیه وسلم په طور هغه شفاعت کوونکي یعنې نبی علیه السلام شفاعت کوي دغه انسان دپاره اسان عمل یې وښیلو. نو موږ تاسو ته پکار دا دي چې موږ تاسو دغې موقع نه فایده حاصله کړو. الله تعالی د موږ تاسو ته په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.